د چا چهرو کې چې دا نه وي هغه بیا داسې خطا کېږي لکه بېګاه چې یو په پنډۍ کې خطا شوی دی داسې خطا شوی دی چې بیخي الله اکبر خودکار میټر کله کله په مجموع کې نه لګېدلی او الله انسان کې خودکار میټر لګولی خود به خود پته لګي بعضې سړي عادتي هغه خپل عادت نه مجبور وي او بعضې خبرې وکړي یو ګیدړو او یو اوښو د هغوی دوستي وه نو ګیدړ ورته ووي چې اوښه وروره دې سیند نه اخوا بالا شی خټکي دي بدرنګ دي مړه د خوراک دنیا میوې دي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کچر شمارې کې ستړی بشي ورته وایي چې غرض دې څه دی وی تعالی الله ځواني درکړې ده ته که ما په شا باندې سور کې او بس په دې سیند باندې به پورې وځو هلته به تم ځان موړ کې او زه به هم ځان موړ کم وخو ته ویلي چې ډېره ښه خبره ده عادت پورې خبره کوم چې عادتونه کله کله بدلول غواړي کني سړي ته داسې کار پیښ شي لکه بېګاه چې یو سړي له پیښ شوی اوښ هم لګیا دی خټکي خوري پردي ګیدړ هم لګیا دی پردي خټکي خوري خرپ خروپ دی نو د ګیدړ خو دومره خېټه ده هغه زر موړ شوی دی اوښ خو زر نه مړېږي ګیدړ ورته ویلي دي چې اوښه وروره زه خو چغې وهم اوښ ورته ویلي دي چې ګوره دا ارمتوب ونه کې مالک به خبر کې ما به پې مړ کې ته خو به چېرته یو ځای کې غلی شي تاله خو د پټېدو چل درځي بېګا هم کوټې ته ننوتی وي دا څوک چې نه دي خبر دا پې نه پوهېږي دا خو د معجزاتو خبرې دي کورم ایجنسۍ کې یو شیعه تقریر کولو د شیعهګانو ډېر ناشنا تقریري الله دې تاسو وانه اورېدی نو هغه تقریر کولو وی چې صلوات واستو هغوی چې درود نه وایي نو هغوی چې صلوات واستو ایرانی ژبه کې وایي خلق وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بس په دې ځای سټاپ شي ځکه چې آل نه مخکې هغوی تېرېږي نه نو ملا تقریر کې ووی چې جنت څوک چې د پیغمبر اولاد سره مینه لري جنات به خدای ورکوي او جنات کې به داسې میوې وي چې یو انګور به د اوښ د کوپري وروي نو لاندې نه یو سړی ورته پاڅېده ورته ویې چې ملا صاحب چې انګور دانه د اوښ د کپري ومروي دا زموږ خولې به څومره وي چې کېنه ته په منجزاتو نه پوهېږې دا د منجزاتو خبرې دي نو دا موږ چې غږېږو دا د معجزاتو خبرې دي په دې تاسو نه پوهېږئ اوښ ورته ووایي چې ګیدړه وروره چغې ونه وهې هغه ورته وایي چې اوښه وروره خفه نه شي زما عادت دی زه چې چېرته لاړ شم چلنج ورکوم اوښ ورته ووایي چې خدای ته وګوره چلنج ور نه کې دلته به خوا کې مالک پټ وي چې راوځي زه پټېدی نه شم ته خو د پټېدو د تېښتې ډېر زیات ماهر یې ګیدړ ورته ووایي چې زما عادت دی بیان کوم چلنج ور نه کم دا کېدی نه شي هغه ورته چې خدای ته وګوره لوپاټه او ټوپۍ مې شته نه چې درته سر تور کم چې ونه چغېږې مړه خو ګیدړ خپله کوله چغې ووالې چې چغې ووالې نو مالک راغی ګیدړ خو پټ شو هغه وړوکی شی دی پټېدی شو د پټېدو چلم ورځي نو ګیدړ پټ شو او اوښ یې ډېر سخت ووالو اوښ ووایي چې بچیه خدای به دې ګیر کي همیشه چغې وایې خدای به دې ګیر کي ما تا ته وایي چې مه چغېږه ګوره هغه وایي چې زما عادت دی وایي ښه ټیک ته اوښ ورته وایي چې په شا کښېنه چې واپس ځو بس وهل خو ما وخوړل خېټه ستا مړه شوه چې د سیند منځ ته لاړو ورته ویې چې ګیدړه وروره زما هم یو عادت دی هغه ورته چې د څه شي عادت دی وی زه چې ډېر وهل وخورم د سیند منځ کې لوغړېږم هغه ورته چې دا ارمتوبونه کې ته چې ولوغړېږې ما اوبه ډوبئ وایي نه دا زما عادت دی ما تا ته وی چې خپل عادت پرېږده تا نه پرېښو نو بس اوس زما عادت دی چې زه وهل وخورم زه
ګیدړ ورته ډېر سوالونه وکړه واړه واړه که نه کوټې کې چې پټ یا سړی نو سړی چې کله اوښ څملاسته که نه نو بس ګیدړ نه ټک ساه ووته اوبو کې نو عزیزانو موږ خلقو ته وایو چې عادتونه پرېږده دا عادت مه کوه کله کله دا بیکاره عادتونه پرېښودل غواړي همیشه سړی یو چغه وهي کله کله ګیر شي بیګا یې ونخره شوې ده په پنډۍ کې خو زه چېرته بېدله دا نور خلک بیان کې بس ما د غشیاګانو غلې د معجزاتو خبرې وکړې دا اشارې ډېرې وي دا داسې چال شوی و چې یو سړی و هغه به ټول عمر پنجپیریانو له چیلنج یې ورکولې چیلنجونه به یې ورکول نو بیګا چېرته پنډۍ کې داغه خیال داو مولانا خضر حیات صاحب بیان و چرته پنجاب کې ډېر لرې ځای کې نو دوی دا باڼلي و چې خضر حیات صاحب خواسم نشته بس دلته به زه هغه شمه پټي کې پسته پټي کې ښکرې ووهم نو هغه چې څنګه چیلنج ورکړی دی خضر حیات خوا کې ناست و راپاڅېدلی دی نو بس بیا هغه د ګیدړ مسله وه بیا کوټې کې ننوتی او راوته نه نوره قصه بدله انشاءالله زمونږ د شهید مظلوم بچے مولانا محمد طاہر دامت برکاتہم کی بہرحال اللہ فرمائی چھ مکے گا د مشرکانو نام پریگ دا وعدہ د شرک عادتنا مکوا غیر اللہ تا عبادت موایا غیر اللہ تا چغے موایا د غیر اللہ د جوان سندرے چھ فلانے جوان دے دے او فلانے جوان دے دے اے د کوئی برمول خلق جوان دے ذات سوک دے آغا ذات چی آغا باندی چری فنا نرازی آغا سوک دے اللہ فرمائی ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك مخ کے شرک بیان کا اللہ شرک فی العبادت اے خلق و عبادت کی شرک مکوے اوس د عبادت کے د شرک